موبایل د دې هوم بټن یو ډیر د کمال راز، یو ډیر معلوماتي او یو ډیر پیدامن راز چې هیچا ته پته نشته، زیاتره ملګرو ته پته نشته. دا یو ډیر زیات پیدامن فیچر دی. ګوګل والا به دې کې اچولی دی. د دې په ذریعه تاسو که یو تصویر مخې ته راغی، یو ویډیو ګورئ، په هغې کې داسې څه څیز تاسو ولیدو او د هغې باره کې تاسو وایئ چې یاره دا څه څیز دی. دغه ټایم کې دا هوم بټن تاسو له د هغې څیز باره کې مکمل معلومات درکوي چې دا څه څیز دی، د کومې کمپنۍ دی، قیمت یې څومره دی او میلاویږي به تاسو ته کوم ځای وغیره وغیره د هغې باره کې چې څه ډیټیلز دي. لکه تاسو ته زه مثال په طور یو تصویر په دې سکرین کې پیش کوم. یو تصویر وي د دې باره کې پوره معلومات چې یاره د کس دا بوټان اچولي، دا د کوم ځای دي، دا سویټر اچولی دا د کوم ځای دی، یا د په لاس دا ګړی ده دا څنګه چل دی، یا دا کوم جینز یې اچولی دی، دا د کومې کمپنۍ برانډ دی، کوم ځای کې به میلاویږي، قیمت یې څومره وغیره. دا ټول معلومات تاسو له درکوي. داسې وغیره وغیره که تاسو یو ویډیو ګورئ، فلم ګورئ، آنلاین ګورئ، یا تاسو سره ګیلرۍ کې ډاونلوډ شوي د هغه ګورئ، دغه هېڅ پروا نه کوي. خو چې د څه باره کې هم تاسو معلومات کول غواړئ، هغه به تاسو له ګوګل والا درکوي. طریقه څه ده؟ د موبایل د سکرین کې وګورئ، یو تصویر دی، دې کې یو هلک دی د سویټر اچولی دی، جینز یې اچولی، بوټان او ګړی وغیره، ناست دی یو بینچ باندې. د دې تصویر دا مثال په طور تاسو ته ما راغستی، دا یو تصویر موږ له مخې ته راغی، موږ ګورو چې یاره د ده دا کم سویټر چې دا اچولی دی، موږ اول د دې معلومات کوو چې یاره دا د کوم ځای و، یا دا جینز ده یا ګړی وغیره. د دې طریقه څه ده؟ تصویر تاسو ته مخې ته راغی، د هوم بټن باندې به ګوته کېږدئ لږ سات له کم از کم 4-5 سیکنډ لپاره. تاسو ته به داسې دوه آپشن راشي. د دوه آپشنو کې لیکلي سرچ سکرین او ټرانسلیټ. دا سرچ سکرین چې دی دغه آپشن باندې به کلیک کړئ، نشان ول ما ورکو. دې باندې چې کلیک کړئ تاسو ته به داسې یو کارنر ونته خانې ونته کې ځای جوړ شي په دې ټول سکرین باندې. اوس تاسو د دې ټول څیز معلومات کوئ یا په دې کې د یو لږ کوئ، نو دا تاسو دا وړوکی کولی او غټولی شئ، دا سایز دی له تاسو چینج کولی شئ، د سکرین کې تاسو کتی شئ. اوس اول نه زه دا سویټر زه معلوموم چې یاره دا سویټر دا د کومې کمپنۍ دی، څومره قیمت یې دی، کوم ځای میلاویږي، دقې باندې به زه دا خانه پرېږدم. اټومیټک به تاسو ته راشي، دا ګورئ لاندې سکرین کې تاسو کتی شئ. د ده سویټر ټولې سمپلې کم ځای کې میلاویږي، د نږدې نه زوم کې د دې لوک څنګه دی او د کومې کمپنۍ جوړ دی وغیره وغیره، دا ټول ډیټیل تاسو ته په دې تصویرانو شکل کې راغله، تاسو کتی شئ. نو دا خو شو یو فنکشن. اوس د ده دا جینز موږ معلومو چې د ده دا جینز د کومې کمپنۍ دی، دا به کوم ځای میلاویږي او په څو روپۍ دی. دا ګورئ سکرین کې تاسو کتی شئ، ټول د جینز چې کوم ټایپس دي هغې راوچت کړو، کوم برانډ دي، په 100 روپۍ دی، په کوم ځای کې کوم سټور کې میلاویږي، آنلاین. هغې نه بعد اوس موږ د دا بوټان معلومو چې د دا بوټان د کوم ځای نه دي او د کوم برانډ دي، د کومې کمپنۍ دي. نو دا سکرین چې کوم تاسو له دا زوم آپشن درکړی دغه به دې بوټانو ته راکوز کړئ. دا ګوره تاسو سکرین کې کتی شئ، د هغې بوټانو ټول تفصیل راوچت کړو، د بوټانو تصویرانو د یو سایډ نه د بل سایډ نه او د کومې کمپنۍ دي، په کوم مارکیټونو کې تاسو ته میلاویږي، آنلاین یا که کوم داسې شاپینګ مال تاسو سره نږدې وي، نو هغه ټول تفصیلات تاسو ته په دې کې ښیي، په دراز پي کې کوم میلاویږي او داسې نور وغیره چې کوم برانډ دي، کوم آنلاین خرڅول کوي، هغه ټول تاسو ته په دې تفصیل کې میلاویدی شي. نو څنګه ډېر د کمال راز دی او که نه؟ یقین وکړه زه خو ما ته خو دې باره کې ډېر ټایم نه معلومات و، خو ما هسې په ذهن کې دا سوچ وکړو چې یاره ډېر ملګري به داسې چې ته به دا معلومات نه وي. نو دې معلوماتو سره تاسو په خپل موبایل کې که تاسو ویډیو ګورئ، تصویر مخې ته درغی، په هغې کې څه څیز تاسو خوښ شو، چا سویټر اچولی دی، واسکټ بلوزر اچولی دی، یا لاس ته ګړی اچولی دی پینسي، یا داسې بوټان وغیره، یا بل په تصویر کې تاسو هر څه څیز چې صحیح کوو، که هغه ګاډي، موټر یا وغیره وغیره، هر قسم ټولز چې دي، نو تاسو خالي په سکرین باندې دغه طریقه ده، هوم سکرین بټن به ووهئ، تاسو ته به سرچ آپشن راشي، هغه آپشن باندې تاسو کلیک کړئ. دا ګوره ګاړی هم د ده مونږ چک کړه چې د ده ګاړی، دا ګاړی چې د کوم لاس کې اچولې ده، دا د کومې کمپنۍ ده، د کوم برانډ ده، څومره قیمت یې دی، کوم ځای به میلاویږي، دا ټول تفصیلات تاسو ته ښیي. نو دا د ګوګل یو ډېر زیات د کمال فیچر دی چې کوم ملګري ترې ناخبره دي، نو هغې به هم نن ټرای وکړئ، طریقه پرې زده کړئ، سرچز پرې وکړئ او ویډیو شیر کړئ چې نور ملګرو ته هم دا معلومات وشي، ځکه نن سبا سمارټ فون خو هر چا سره شته او هر کس سره انټرنیټ پیکیج هم خامخا موجود وي. نو بس چې تاسو سره انټرنیټ پیکیج وي، سمارټ فون وي، په هغې کې تاسو هر څه اکټیویټي کوئ او تاسو ته داسې څه آپشن مخې ته راشي، څه څیز تاسو ته مخې ته راشي، ستاسو خوښ شي او زړه کې هم راشي چې یاره دا څیز د کومې کمپنۍ دی، کوم ځای به میلاویږي. نو دغه ساده او سمپل طریقې ده، تاسو ته به ګوګل والا خپله ښیي چې دا څه څیز دی، قیمت یې څومره دی او کوم ځای میلاویږي. نو ډېر د کمال فیچر دی، فایده ترې واخلئ. که ویډیو د یوټیوب نه ګورئ، چینل سبسکرایب کړئ، که د فیسبوک نه ګورئ، نور ملګرو سره شیر کړئ. که د چا ذهن کې څه سوال راغلي کمنټس کې تپوس وکړئ. ډېره مهرباني، والسلام.